بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مناسب د دې ځینې دا خبره بیانوي مناسبو کله چې الحاق د یو شي تشبیه د بل شي سره ورکولی کېږي خبران پوه شئ نو دغلته مقصود الحاق د چا وي لکه دغلته مقصود الحاق د ناقص وي د کامل سره خبران پوه شئ لکه مونږ چې د یو شي تشبیه د بل شي سره ورکوو نو مونږ دغلته په دې تشبیه کې الحاق د ناقص وي دا مشبه ناقص وي خبران پوه شئ او دا مشبه به کامل وي نو کله چې اراده د الحاق وکړی شي که نه یعنی الحاق د ناقص د کامل سره اراده د وکړی شي مناسب نو بیا چې دی یو مشبه ګرځولی کېږي او بل څه ګرځولی کېږي بل مشبه به وګرځولی کېږي برابر خبره ده مناسب که دغه مشبه حقیقتا څه وي مناسب ناقص وي لکه برابر خبره که حقیقتا ناقص وي لکه په هغه تشبیه کې چې غرض د هغې راځي وي چا ته مشبه ته په هغې کې مشبه حقیقتا ناقص و که نه مناسب په هغې کې مشبه حقیقتا ناقص و او که دا مشبه چې دی دا ادعاء مناسب لکه حقیقت کې ناقص نه وي لیکن تا دعوه د چا کړې وي چې دا ناقص دی تا دعوه کړې وي چې دا ناقص دی لکه په هغې غرض کې چې غرض چا ته راځي وي مشبه به ته راځي وي که نه خبران پوه شوې مناسب نو کله چې اراده د الحاق د ناقص وکړی شي د کامل سره لکه زید کالاسد دا زید د الحاق اراده کړی شوی د اسد سره نو دا زید چې دی دا ناقص دی که نه او دا اسد کامل دی که نه مناسب په شجاعت کې خبران پوه شي نو د اسد موږ مشبه ګرځولی دی او دا زید مشبه ګرځولی دی د اسد څه ګرځولی دی مشبه به ګرځولی دی که چېرته مناسب اراده د الحاق د ناقص د کامل سره نه وي بلکې ستا مقصود بلکې د متکلم مقصود دوه امرین دي دوه شیئین دي د هغې جمع مقصود وي په یو صفت کې د صفاتونه لکه ستا مقصود تساوي وي چې دا د دې په شانتې دی دا د دې په شانتې دا سیز د دې په شانتې دی مقصود دی دا مقصود دی نه وي الحاق د ناقص د کامل سره دی نه وي بلکې صرف او صرف مخصوص ستا جمع کول وي دوه څیزونه په یو حکم کې جمع کول وي نو ته به هلته څه کوې مناسب نو بهتره خبره هلته دا ده چې دا تشبیه پرېږدې ترک تشبیه وکړې څه وکړې لکه تشبیه پرېږدې یو مشبه وګرځې بل مشبه داسې ونه کړې بلکې ته ذهاب وکړې حکم بالتشابه ته لکه ته داسې ووایې دا پلانکې سیز د پلانکې په شان دی دا پلانکې سیز د پلانکې په شان تشابه زید و عمرو لکه زید او عمر یو شان دي خبران پوه شوې دلته اوس ما تشبیه زید می مشبه عمر می مشبه به ونه ګرځو بلکې ما ذهاب وکړو حکم بالتشابه ته خبران پوه شوې نو اوس دلته فرق پکې څه دی مناسب هلته خو په تشبیه کې یو مشبه وي بل مشبه به وي او دلته چې دی په دې تشابه کې په هر یو کې دا صلاحیت وي چې دی مشبه جوړ شي او یا مشبه به جوړ شي خبران پوه شوې مناسب دغه خبره ده کوي نو دا هذا الذي ذكر من جعل مناسب دا کم چې ذکر شو من جعل احد الشيئين ګرځول د یو شی مشبه او بل مشبه به مناسب په دې صورتونو کې چې مخکې ذکر شو لکه یو مشبه ذکر کول بل یو مشبه جوړول بل چې دی څه مشبه به جوړول انما یکون دا حلوي مناسب اذا اريد کله چې اراده وکړی شي الحاق الناقص د الحاق د ناقص بالکامل د کامل سره کامل ورته لاندې ولیکئ فی وجه شبه په وجه تشبیه کې مناسبو برابر خبره ده که دغه ناقص حقیقتا ناقص وي لکه که حقیقتا ناقص وي لکه په هغې غرض کې چې هغه غرض راجع وي مشبه ته نو مناسب په بیان حال کې په بیان امکان کې کوم مشبه چې دی دا په حقیقت کې ناقص وي که نه خبران پوه شوې او یا ادعاء ناقص وي یا ادعاء څه وي مناسبو تا دعوه کړې وي په حقیقت کې هغه ناقص نه وي لیکن تا دعوه کړې وي چې دا مشبه ناقص دی د مشبه به نه لکه په هغې غرض کې چې عاید وي مشبه به ته په هغه غرض کې چې هغه راځي وي چا ته مناسب لکه تا ویلو که نه وبدا الصباح کأن غرته وجه الخلیفه دی دا وجه الخلیفه چې دی مناسب دا د مشبه به ګرځولی او دا کأن د سحر دا سپینوالی د مشبه ګرځولی هلکې د سحر دا سپینوالی زیات وي که نه د مخ د خلیفه نه نو هلته دی هغه کامل د څه ګرځولی مناسب ناقص دی ګرځولی خبران پوه شوې هغه ناقص دی بیا هغه کامل د مشبه به نو هغه خو د سحر د سپینوالی دا ناقص هو خو دا ناقص حقیقتا نه دی بلکې ادعاء ناقص دی تا دعوه کړې ده چې دا د سحر د سپینوالی ناقص دی په نسبت د چا د مخ د خلیفه پوه شوې مناسب خبران پوهېږې دی د قوي مناسب کله چې اراده وکړه شي د الحاق د ناقص برابر خبره ده مناسب چې دا ناقص حقیقتا ناقص وي
الګه الحاق د ناقص وکړه اراده وکړه شي بالزائد د زائد سره مناسب د کامل سره بالزائد د کامل ته ضرورت نشته ښا بالزائد د زائد سره مناسب د کامل سره فی وجه الشبيه په وجه تشبیه کې مناسب نو کله چې تا اراده د الحاق د ناقص د کامل سره وکړه نو سجل بکې الګه سجل بکې یو به مشبہ کې ګرځي بل به مشبہ به ګرځي کنه مناسب خورن پوښي ها کچرته اراده دي د الحاق د ناقص د چا سره ونه کړه د کامل سره ونه کړه مناسب نو سبق بیا فین اريد الجمع کچرته اراده وکړه شي د جمع بین الشیئین په مین د دوه سيزونو کې فی امر په یو امر کې د امورنا الګه تا د دوه سيزونو جمع مقصود ده د دوه سيزونو جمع مقصود ده په یو امر کې د امورنا چې دا سيز د دې سره په یو صفت کې د صفاتو نه مناسب شریک ته او سره الګه برابر دی وسره نو دغلته بیا بهتره ده چې ته تشبیه پرې دی او حکم تذهاب وکي حکم بالتشابه ده من غیر قصد مناسب خو ستا قصد نه وي مناسب الی کون احدهما چې یو په دې کې ناقص دی او بل پکې زائد دی لکه متکلم څه کوي مناسب د تساوی قصد کوي برابر خبره ده که په خارج کې په دې کې مناسب هغه په یو کې زیادت وي او په بل کې نقصان وي او کنه وي بکې لکه خارج کې برابر وي او که په یو کې نقصان وي او که په یو کې زیادت وي خو لیکن دلته متکلم قصد چا کړی وي د تساوی قصد کړی وي من غیر قصد بغیر د قصد نه الی کون احدهما د کېدو د یو د دې دواړو نه چې یو ناقص وي او بل زائد وي سواء وجدت زیادتو لکه برابر خبره ده که دا زیادت موجود وي زیادت و نقصان برابر خبره ده که دا زیادت او نقصان موجود وي ام لم توجد یا نه موجود فالاحسن لکه نو احسن دا مناسب ترک التشبیه بهتره چې دا مناسب ترک تشبیه پرې خودل الى الحكم او ذهاب کول حکم بالتشابه ته الګه تشابه راوړل ولې بهتره ولې دا مناسب ليكون كل واحد من الشيئين د دې لپاره چې دا هر یو د دې شیئین نه مناسب هر یو د دې شیئین نه شی مناسب چې دا شی مشبها و مشبها به چې هر یو په دې کې مشبہ او مشبہ به وګرځي اوس د تشابه زید و عمرو دا زید مشبہ هم جوړول شي او مشبہ به هم جوړ دا دوانه جوړیږي مله په دې کې د دوانو صلاحیت شته احترازا د پاره د ځان بچ کولو د ځان ساتلو من ترجیح احد المتساویین ترجیح د یو د متساویین مله به بیا په ترجیح بلا مرجح راشي یو ته به ترجیح ورکې او وجه ترجیح بنوي خبرن بوشي یو ته به ترجیح ورکې متساویین دي خبرن بوشي نو په متساویینو کې د یو مشبہ وګرځو نو مشبہ خو ناقص ته او مشبہ به کامل نو دا خو ترجیح بلا مرجح شو کنه شو ترجیح بلا مرجح شو کنه د بار د ځان بچ کولو د ترجیح د احد المتساویین په وجه تشبیه کې کقولی شعر لکه د شعر د ګوره تشابه دمعی د چل کې تاسو سره بلاس کې زه دغه راغلم بس سوې مې بخپي تشابه دمعی از جرا د شاعر وې مناسب تشابه دمعی په دې شاعر باندې حالات رالو سرالو مناسب لکه حالات پر راغلي دي سختي پر راغلي نه دی وې زما د سترګونه کوم یو کې بېږي سری لکه وینه بکی بېږي خبران پوښي نو د بطور تجاهل عارفانه دی وای زما د سترګونه دا وینه سترګونه چې اوخ کې بېږي خدا دغه اوخ کې دا بیا سری وي کنه او شراب هم سوي مناسب سروي نو دی وای زما د چې کوم شراب کما غم سر دی او زما د سترګونه چې کوم اوخ کې را بېږي هغه هم سری دي نو ما ته پته نه لګي مناسب چې دا سترګونه چې دا کوم اوخ کې را بېږي دا چې کوم شراب کما دغه زما په سترګو را بېږي یا زدا اوخ کې کم زه سکم یا دا وخت کس کم خبران بوږي نو دلته مناسب او قصد چا کړی دی د تساوی کړی دی جو قصد تساوی کړی دی لہذا هغه تشبیه پرې خو دی دا تشبیه څه کړی دی وایي چې زما اوخ کې او شراب یو شان شوی دي څه شوی دي یو شان شوی دي نو قصد چا کړی دی د تساوی کړی دی لہذا څه چلے کړی دی تشبیه پرې خو دی د مناسب خبران بوشه معال تشابه دمعی مشابه شو دمعی زما اوخ کې مشابه شوی از جرا په وخت د بېدو کې وقت جریانی زما مشابه شوی زما وخت کې از جرا په وخت د جریان کې مناسب و مدامتی او شراب دا دواړه مشابه شو په چا کې په حمرت کې په سوروالی کې فمن مثل ما فی الكأس عینی تسکب من زائده مناسب نو په مثال د هغه چې په ګلاس کې دي الکه په مثال د هغه چې په ګلاس کې دي عینی تسکب زما سترګې بهي لکه په ګلاس کې چې شراب دي کنه نو د دې په مثال زما سترګې هم بهي څه کوي فوالله ما ادري ابي الخمر اسبلت جفوني قسم بالله ما ادري ما ته پته نشته ابي الخمر اسبلت شراب
بیی جفونی زما پلکې څه شی څه وایي دی دا زما باڼه ما ته پته نشته قسم په الله چې زما باڼه چې دی دا شراب بیی دا څه بیی شراب بیی یا هلته شعر ته وګوره منصب ام من عبرتي كنت اشربو یا زه خپل منصبو لکه یا ما دا سسکل دا اوښکې یا زه خپلې اوښکې څکم ما ته پته نشته وایي نو دلته راشه منصب دی وایي چې ابالخمر دا ظرف دی د اسبلت دپاره پوه شوې اسبلت کم باب دی باب افعال نو دا باب افعال له ابالخمر دا دې لپاره سره منصب ظرف دی نو بعضې خلکو ویلي منصب چې اسبلت متعدي دی سره متعدي دی نو چې متعدي شو بالخمر دې لپاره ظرف شو نو متعدي خو بیا په بعض حرف جر سره نه متعدي کېږي که نه خبران پوه شوې دا خو متعدي دی لهذا با زایده شوه او سعد الدین تفتزاني صاحب وایي چې نه منصب اسبلت چې دی دا څه شی دی منصب دا لازم دی دا څه شی دی نو بعد تعدیت دپاره شوه بعد چا لپاره شوه تعدیت دقه خبره ده کوي منصب یقال ویل کېږي اسبل الدمع والمطر لکه اوښکې وبهیدې او باران وبهیدو اذا هطل کله چې هغه ډېر وبهیږي منصب باران ډېر وشي او اوښکې ډېر وبهیږي اسبلت السماء اسمان وبهیدو څه مطلب یعنی اسمان وبهیدو په چا سره په باران سره فالباء فی قوله نو با په دې قول کې منصب چې بالخمر دا بالخمر په دې کې چې دا کومه باده ده د تعدیت دپاره ده وليست بزائدة او دی وایي چې دا زایده نه ده کما توهم بعضهم لکه بعضې خلکو چې وهم کړی دی خبران پوه شوې تفتزاني صاحب پیسه وکړو منصب ردې پې وکړو دا خلکو ته وهم شوی دی خبران پوه شوې ام من عبرتي كنت اشربو یا زه خپلې څښکم منصب لما اعتقد التساوي هر کله چې د اعتقاد د تساوي وکړو منصب بین الدمع والخمر په منځ د چا کې منصب د اوښکو او د شراب کې نو ترکت تشبیه نو پرېښوده تشبیه او ذهاب یې وکړو تشابه ته منصب حکم بالتشابه ته یې ذهاب وکړو خبران پوه شوې منصب خو کله چې منصب ستا مقصود د دوو شیزونو په منځ کې جمع وي خبران پوه شوې جمع وي او الحاق د ناقص د کامل سره نه وي منصب نو احسن پکې سره تشبیه پرېښودل او ذهاب کول تشابه ته منصب خو په دغه وخت کې منصب تشبیه هم جایز ده تشبیه سره منصب جایز ده منصب بهتره خدا ده چې ته تشبیه پرېږدې خو جایز ده منصب ته تشبیه ورکړې منصب یو مشبه وګرځې بل مشبه به وګرځې خبران پوه شوې منصب او د څه وجې نه منصب لکه د یو غرض دپاره یا د یو سبب د وجې نه د یو غرض د وجې نه یا د یو سبب د وجې نه دغه غرض چې دی منصب یا خو زیادت اهتمام وي یا به زیادت اهتمام وي یا د دې وجې نه منصب چې دا خبره به دې کې شروع ده پوهېږې منصب پوه کوم دی لکه کله چې د دوو څیزونو په منځ کې صرف او صرف قصد د متکلم چې دی هغه جمع وي الحاق د ناقص د کامل پورې نه وي منصب بهتر دغلته څه شی دی تشبیه پرېښودل بهتر دي خبران پوه شو خو لیکن تشبیه هم جایز ده چې احسن هغه شو نو منصب مطلب دا شو چې احسن ترک تشبیه ده خو جایز تشبیه هم ده چې یو ته مشبه وګرځي او بل مشبه به وګرځي خبران پوه شو منصب او د یو غرض د وجې نه منصب ځکه تشبیه بغیر د غرض نه وي که نه منصب تشبیه خو به د یو غرض دپاره د یو غرض د وجې نه د یو سبب د وجې نه او دغه غرض دوه کېدی شي یا خو زیادت اهتمام یعنې ته یو څیز له څه ورکوې منصب لکه ته له یو څیز له اهمیت ورکوې نو د اهمیت د وجې نه دا هغه څه وکړې منصب مقدم کې او مشبه یې وګرځې د اهمیت د وجې نه مقدم کې او مشبه یې وګرځې خبران یا د دې وجې نه چې دا خبره په دې کې شروع ده لکه ته تشبیه د غرة الفرس ورکې د چا ورکې لکه د اس په تندي کې چې کوم سپینوالی دی د هغې تشبیه د چا سره ورکې منصب د سهار د رڼا سره ورکې نو اوس دا سهار د رڼا تشبیه چې د تا د چا سره د دې غرة الفرس تشبیه چې د سهار د رڼا سره ورکړه منصب نو دا غرة الفرس ته مشبه وګرځې د څه د وجې نه چې تا اهمیت ورکو خپل اس ته اهمیت د هغې ته ورکو د دې وجې نه دا مشبه وګرځو یا د داسې وکړې منصب چې دا خبره په دې کې روانه وه خبران پوه شوې د دې وجې نه دې مشبه وګرځو خبران پوه شوې دقه وایي ويجوز او جایز ده عند اراده الجمع په وخت د ارادې د جمع کې منصب بین شیئین چې ته اراده د جمع وکړې په منځ د دوو شیانو کې لکه مشبه او مشبه به فی امر په یو امر کې چې هغه وجه تشبیه ده څه جایز ده منصب التشبیه ایضا تشبیه هم جایز ده کما یجوز التشابه لکه څنګه چې تشابه جایز ده لانهما وان تساویا فی وجه الشبه اگر چې دا دواړه برابر دي په وجه تشبیه کې منصب لکه د دې په منځ کې تساوي ده په اعتبار د قصد متکلم سره
لکه په اعتبار د قصد متکلم سره په دې کې سره مناسب تساوي ده قصد لکه متکلم دلته د تساوي قصد کړی دی چې دا دواړه برابر دي الا انه يجوز له مگر در لپاره جایز دی ای یجعل احدهما چې یو ګرځي مناسب مشبها والاخر مشبها به او بل مشبه به وګرځي لغرض من الاغراض دی او غرض د لپاره د اغراضونه او بسبب من الاسباب دی او سبب د لپاره هغه سبب او غرض څه کې دی چې مناسب لکه زیادت اهتمام شو لکه څه ورکې اهمیت ورکې وکون الكلام فيه یو غرض یا سبب دا شو مناسب چې خبره په دې کې روانه وي خبره په چا کې روان لکه کتشبیه غرة الفرس بالصبح لکه تشبیه ورکول د چا د است تندي د سپینوالي مناسب د سحر سره یا عکس د دې مناسب یعنی تشبیه د سحر ورکې د چا سره مناسب د دغه دوه وجونه مناسب خو دلته مناسب چې تا تشبیه د سحر ورکړه د غرة الفرس سره خبره پوه شوې نو دغلته به مناسب څه وي دلته به بیا اراده داسې وي مناسب چې هغه ظاهرېدل د یو سپین شیز لکه د یو شیز سپین ظاهرېدل په یو تک تور شیز کې خبره پوه شوې مثلا دا کتاب ټول تک تور دی خبره پوه شوې او په دې کې یو ټکی دی څه دی هغه سپین دی خبره پوه شوې نو دا به شي ظهور منیر فی مظلم اکثر منه بشي خبره پوهېږې نو هلته ګوره مناسب هغه اس تک تور دی ټول خو په تندي کې صرف سپینوالی دی او دغه شان دی د سبا دا رڼا چې ده مناسب چپ چاپېره ټوله څه وي مناسب تیاره وي لا رڼا شوي نه وي لیکن په لږ ځای کې څه وي مناسب رڼا وي خبره پوه شوې نو دقه هلته چې کله تا تشبیه د سهار د چا سره ورکړه مناسب د سهار د مشبه وګرځو او غرة الفرس د څه وګرځو نو دغه هلته به څه وي مناسب دا به حل وي چې ته اراده د ظهور د داسې سیز مناسب د یو روشن سیز ظاهرېدل په چا کې په تک تور سیز کې مناسب دا به حل وي ښه نو ګوره مناسب که تشبیه غرة الفرس لکه تشبیه د غرة الفرس بالصبح د سهار سره وعکسه یا عکس د دې مناسب ای تشبیه الصبح تشبیه د سهار بغرة الفرس د سهار د رڼا بغرة الفرس دا سپینوالي د چا سره د فرس سره خو دا به حل وي مناسب متا اریده کله چې اراده وکړه شي ظهور منیر ظاهرېدل د یو روڼ څیز خبره پوه شي فی مظلم په چا کې مناسب په هغه څه کې مناسب په هغه تک تور کې خو چې هغه مناسب تک تور وي فی مظلم وي مناسب اکثر منه او هغه زیات څه وي مناسب وایه که متا اریده کله چې اراده وکړه شي ظهور منیر ظاهرېدل د یو روښانه څیز فی مظلم په هغه تور څیز کې اکثر منه چې هغه زیات تور وي د دې نه ای من ذلک المنیر د دغې روښانه څیز نه خو مولوي صاحب دغلته به ستا قصد د مبالغې نه وي هلکه ته چې د تشبیه د سحر ورکې د غرة الفرس سره نو دلته به ستا قصد د مبالغې نه وي ستا مقصود به دا نه وي چې دا غرة الفرس چې دی دا په دې پړقا کې دا د سهار نه سیوا دی که ستا قصد دا و نو بیا خو تشبیه واجب ده بیا تشبیه سره دا به ستا قصد نه وي مناسب که ستا قصد دا و چې د اس دا تندی نه دی مناسب دا په پړقا کې د سهار د پړقا نه او د سهار د چمک نه سیوا دی نو کله چې ستا دا قصد او دا غرض و مناسب بیا به څه وي بیا به تشبیه خو واجب وي مناسب ځکه یو مشبه شو بل مشبه به شو بیا خو به واجب وي خو کله چې ستا دا قصد نه وي بلکې ستا قصد څه وي مناسب د تساوي وي مناسب خوران پوه شوې بیا به څه کوي مناسب بیا به مطلب جایز ده تشبیه سره بیا جایز ده خو که چېرته قصد د مبالغې دی مناسب تشبیه د سهار ورکې د غرة الفرس سره او مخصوص تا سره مناسب چې دا مبالغه ده په غرة الفرس کې سره مبالغه ده مناسب نو بیا تشبیه واجب ده ګورې ښه د قویده ته مناسب من غیر قصد الى المبالغه بغیر د قصد د مبالغې نه په وصف د غرة الفرس کې لکه چې ته په وصف د غرة الفرس کې ستا د مبالغې قصد نه وي بزیا پچا کې مناسب پرانا کې ول اتساع براخوالی کې او فرط التلؤ او پس ډیر پړقا کې مناسب ونحو ذالک او د دې په شان نور پسخ پړقا کې دا دی نوی مناسب اذ لو قصد ذالک که چرته قصد دی وی مناسب لو وجب جعل الغرة مشبها نو بیا واجب دی ګرځول د غرې مشبه او د سبع مشبه به الکه بیا د غره مشبه ګرځول او سبع مشبه غول دا واجب دی ښه بس ته سبحان الله
مناسب دی وایي کله چې دې اراده وکړه مناسب د تشبیه د غورة الفرس نه مخصوص تاسو د سهار سره څه مبالغه په طور مبالغه خبران پوه شئ هلکه ستا په دې ستا مقصود دا و چې په دې وصف د غورة الفرس کې په دې وصف د غورة الفرس کې د اس په دې تندي کې چې کومه رڼا ده په دې کې هغه زیاتوالی ستا مقصود و خبران پوه شوې نو او تا تشبیه د دې ورکوله د سهار د رڼا سره او ستا دلته مقصود مبالغه وه نو بیا د دې ګرځول څه دي مناسب واجب دي د غورې مشبه ګرځول او د چا د سهار د رڼا چې دا مشبه به ګرځول دا څه دي واجب دي تاسو به پوه نه شوئ چې زه یو ځای کې غلط شوم خو